بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو موږ چې ګردانونه شروع کړو، نو اول موږ د فعل ماضي څلور ګردانونه وي: ماضي مثبت معلوم، ماضي منفي معلوم، ماضي مثبت مجهول او ماضي منفي مجهول. ټیک شو؟ دا غي نه بعد بیا موږ د مضارع ګردانونه وي. په مضارع کې موږ څو ګردانونه وي؟ د مضارع څلور ګردانونه. نمبر 1 مضارع مثبت معلوم، نمبر 2 مضارع منفي معلوم، مضارع مثبت مجهول او مضارع منفي مجهول. ټیک شو؟ ها څلور ګردانونه شو، څلور هغه شول، ټوټل څو شولو؟ بیا به موږ وې جهاد معلوم او جهاد مجهول، لس ګردانونه شول کنه. بیا موږ پسې د فعل مستقبل منفي معلوم مؤکد بلن ناصبه او فعل مستقبل منفي مجهول مؤکد بلن ناصبه، دا ګردونه دي. پسې لګوي دی موږ د بل مخکې خو په ترتیب کې دا مخکې دي، لکه لای ينصر او لای ينصر. بیا پسې فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید ورون تاکید ثقيله او فعل مستقبل مجهول مؤکد بالام تاکید ورون تاکید ثقيله او بیا فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید ورون تاکید خفيفه او مستقبل مجهول مؤکد بالام تاکید ورون تاکید خفيفه. نو 4 دا شولو، دغه سو شولو 14 18 ګردونه موږ وې سو 18. اوس موږ د دوه خبرې پاتې په فعل کې، یو امر دی یو سره نه. امر دې ته ویلېږي کنه چې پای کې هغه فعل دی ویلېږي چې بدی کې د یو کار د کېدو مطالبه وکړل شي، طلب وکړل شي. لکه زې مې وهل وکا، خوراک وکا، سکل وکا، دې ته امر وای. پوه شئ؟ بیا دا امر چې دي کنه څنګه چې لکه د ماضي 14 سګيري، څنګه چې د مضارع 14 سګيري، دغه شان د امر او د نیم 14 سګيري. خو په امر کې د حاضر سګي مونږ جدا لیکو او د غایب سګي مونږ جدا لیکو. د غایب د سګو سره مونږ د متکلم سګي هم لیکو، د معلوم سګي. د امر حاضر سګي مونږ جدا لیکو او د امر غایب سګي مونږ. د دې وجه دا ده کنه چې یو خو د دې په جوړښت کې فرق دی. لکه د امر حاضر به تاسو سوي نه چې دې په شروع کې لام امر ناراضي او د غایب په سیغو کې او د مجهول په سیغو کې لام امر راځي. دویمه دا خبره ده چې امر دې ته ویل کېږي، امر او نهي دې ته ویل کېږي چې بدی کې یو کس خپل مخاطب ته د یو کار د کېدو حکم وکړي. نو حکم سړی هغه ته کوم چې مخې ته یې کنه، لکه ته مالګه وهل کوا، خوراک کوا، تاسو ټول خوراک وکړئ. اوس یو کس نشته دی چې نشته نه زور د حکم کولای شمه. وایي ندی وجنه دا بعض علماء کرام هغه وی چې د امر صرف دغه یو قسم دی، امر حاضرو د غایب سیغون سره امر حاضر نه فعل مضارع مجزومی اسی فعل مضارع مجزومی زکه او دا وی چې لکه دا یو خبره امر چې نه هغه ته مخاطب تکه، امر ته څه تکه او چې کم کستا مخې ته نه ده نو ته به څنګه حکم کې او ته په خپل ته متکلم سره وي نو ته چې ځان ته په خپل باندې څنګه حکم کې ویګه باندې باندې دیو جن په معنی کوم فرق لګا موږ ایزری وهل وکا او لیز دې پکار د چاغه وهل وکي او پکار د چا پکار د چا وهل وکم دا پکار د چې بګی راځي نه د اعلان امر معنی. خو شو نیو غو دا درې پر نورو سیغو کې په نورو ګردانونو کې دا امر د حاضر او د غایب او د متکلم یو ځای سیغي لیکلې. په امر کې او بنه کې با د حاضر سګي جدا او د غایب سګي بسې د دې وجه سره دوه وجې یو خدای چې د دې په جوړښت کې په جوړولو کې فرق دی. اوس به تاسو ویلې او دویم دارې چې د دې په دای کې فرق دی چې دې ته امر ویلې کېږي کنه ویلې کېږي، د غایب ته امر ویلې کېږي کنه ویلې کېږي، نو بدې کې اختلاف دی. پوه شئ؟ نو موږ به ګوره ګردانونه کوي، یو بل امر حاضر معلوم ګردان کوو، یو بل امر حاضر مجهول ګردان کوو، یو امر غایب معلوم گردان کوم او یو بل امر غایب مجهول گردان کوم. سلور گردان شو کنه ها او بیا به سلور سره با دا سلور به ثقيله کو او سلور به خفيفه کو. نو سوچ ولو چارتیا با 12 دا 12 گردان نو کو. پوه شو مې باندې هغه پوه شوي. وستازو علماء وای چې دا بسنګ چلی بالکل اسانه طریقه ده، بالکل دغه ځای پورته سوې په کتاب کې بیا زو مخکې وی فعل امر ده 42 نمبر صفحه باندې وی فعل امر وہ فعل ہے، فعل امر هغه فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے چې د دین نه یو کار د کېدو یا د کولو مطالبه په سمجھ کې راشي
लगा उदखुल जैसे मानस है दाखिल हो तो एक मर्द, उनसुर मदद कर तो एक मर्द, वही फ़ायदा। फ़ेल अमर मालूम व मजहूल के 14 सीगे है। द अमर मालूम और मजहूल सो से गिरी जिनमें से सिर्फ हाजिर मालूम की चीज़ से गई लाम के बगैर। द अमर हाजिर मालूम से अशपक से गई रसना बगैर भी और बकिया तमाम से गई लाम अमर के साथ लिखे जाते इस्तेमाल होते हैं। था समावी हरूफ जाजिम सूरी इंजा इन लम लम्मा लाम अमर डाले वो शोई नो परी हाजिर बचो के लाम अमर नाराजी और परी नूर सगो के लाम अमरो वोली नाराजी उस खबर ही बकूम इंशाल्लाह। बे फ़ेल अमर की गर्दान में हाजिर मालूम की सीगों को बनाने का तरीका अलग है। अमर हाजिर मालूम की हाजिर सगीर जोड़वल तरीक़े दा जुदारी, जबकि बकिया सीगों के बनाने का तरीका अलग है। इस बिना पर इल्म-उस-सर्फ़ की किताबों में फ़ेल अमर की गर्दानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फ़ेल अमर हाजिर मालूम, फ़ेल अमर गायब मालूम। और द गायब पर मालूम से द गायब के पसगों के दगा सेगम शिगर कड़ी द मुतकल्लिमों द अमर हाजिर बशपक से की और द गायब और द मुतकल्लिम मसू से की आता से की भाई। इसके अलावा फ़ेल अमर के तमाम सिगों के साथ नूनी ताकीद सक़ीला और खफीफा भी इस्तेमाल होते हैं। इस लिहाज से फ़ेल अमर की दर्ज झेल 12 गर्दानें बनेंगी। फ़ेल अमर हाजिर मालूम, अमर हाजिर मालूम मुअक्कद बानून ताकीद सक़ीला और अमर हाजिर मालूम बानून मुअक्कद बानून ताकीद खफीफा। फ़ेल अमर हाजिर मजहूल मुअक्कद बानून ताकीद सक़ीला मुअक्कद बानून ताकीद। फ़ेल अमर गायब मालूम मुअक्कद बानून ताकीद सक़ीला मुअक्कद बानून ताकीद खफीफा। फ़ेल अमर गायब मजहूल मुअक्कद बानून ताकीद सक़ीला और खफीफा। अलग पोछो भी नहीं माने हाँ दे पर पोछो तासो दा खबर पता करा लगोर दा अमर तारीफ मंगो को अमंगो च दा अमर के दा गायब से की जुदा या दा हाजिर से की बकिसरी दा जुदारी वस बमंग दे चल को कना खालानो चिमंग बलावल अमर गायब जोड़ोल तेरे को दा दा आसान दा हाजिर बति उरस्तु को नो मा तो फिकर से गनिस तरह दा अमर गायब मालूम से की चिमंग जोड़ो दे किताबों न तम गोरे मा तो गोरे दा अमर गायब मालूम से की चिमंग जोड़ो दा मंग जोड़ो दा गायब दे सकोना संग में जोड़ो दा गायब दे सकोना बिल्कुल आसान तरीका दा च दा गायब पर शुरू के लामे अमर बो लगे पर शुरू के बसो लगे और बाखिर के बा अमल होके बाखिर के अमल दा मतलब दे का हरकत व हरकत बल रिके हर फेलत व हर फेलत बल रिके कानून अरबी व बल रिके होश का हरकत व हरकत बल रिके और का नून अरबी व सब बल रिको और का हर फेलत व बल रिको लगे ये जरिबो देखा ना दे अमर गायब से गई बजर सना जोड़ो मा हाँ द फ़ेल मुज़ारे दा गायब से होना द फ़ेल मुज़ारे दा गायब लावल नहीं से कसरा ये जरिबो नमाना तरीका ना राजी करना भाई मशहूरों के बला में अमर मकसूर वो लगे और बाखिर के हरकत बल रिके ये जरिबाने मशहूरों के बा लाम अमर बोल लगे और बाखिर के बंदू ने अरबी कट के लियज़रिबा यज़रिबूना लियज़रिबू तज़रिबो तज़रिबाने यज़रिबना दा बहुत बकपल से माने बकाला राजू गोरा अलते के मंगवी दुकाना चे हुरूफ जाजिमा टूल यू शांदे अमल ले हाँ लफ्ज़ी अमल यू शांदे पिंजौ से गोना जज़म और कई और दो से गोना बा और बदबो से गो के बा दा हुरूफ जाजिमो के यो लामे अमर होकना नो लामे अमर ती पशोरो के रागे नो गर्दा नम संग शो लियज़रिब लियज़रिबा लियज़रिबू लितज़रिब लितज़रिबा लियज़रिबना लिअज़रिब और लिनज़रिब ठीक पोछो भी नहीं माने अज़रिब और नज़रिब दा बके मुतकल्लिम से गिरी नो ला अमर गायब पर गर्दा के वसूसी के संग सराजी आता से के बराजी पोछो लियज़रिब लियज़रिबा लियज़रिबू लितज़रिब लितज़रिबा लियज़रिबना लिअज़रिब लिनज़रिब दयन सूरो न तो स्वयं दरीद मा दो लियंसुर लियंसुरा लियंसुरु ठीक छुआ आता से गिरी हो लिय यफ्तहु वो शो भी नहीं माने हाँ सिर्फ तक है पर शुरू के लिए मैं अमल लगू लियो आखिर के अमल निश्तर है आखिर के बा अमल वर्काऊ आखिर के अमल सरे हरकत व हरकत बल रिको कार फिलत और फिलत बल रिको और कानून अरबी व बल रिको और पदवो से के बा अमल हो आज बस से कमी कमी नहीं जब मुअन्नस गायब खुद गायब पर से के राजी हो जब मुअन्नस हाजिर हाजिर पर से के राजी ठीक बोला हाँ द
كتب يكتبون امر غائب معلوم ہے ما ٹھیک شولا وس کا پدی لام امر پدی شروع کې واو فا ثم داخل شول د لام امر په شروع کې سره شي واو فا ثم راشي ان د لام په منځ کې راشي مکه به واو راشي یا به لام راشي یا به سره شي او مکه ته واو راغی یا فا راغی یا ثم راغی نو بیا به د لام امر ساکن کولېږي لکه قران مجید کې دي وليوفوا نذورهم اصل کې څنګه ده ليوفوا ها وليطوفوا په اصل کې څنګه ده وليطوفوا وليتلطف څنګه ده ليتلطف وليتلطف پوه شو به معنی ها د امر غائب معلوم د جوړولو طریقه سره په شروع کې بلام امر ولګو په اخر کې به عمل وکړو په اخر کې به عمل وکړو حرکت او عمل لري کو او غور بلت او بلت لري کو دا بری کتاب کو ہے کتاب کو ہے وہ فعل امر غائب معلوم بنانے کا طریقہ فعل امر غائب معلوم کو مضارع غائب معلوم سے اس طرح بناتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں لام امر مکسور جازم لگاتے ہیں ابتدا کی سے لگئی لام امر مکسور جس کی وجہ سے چار سیغوں کے آخر میں سکون آتا ہے سلور سے گئے اللہ کو منگو چی پینزری کنا دل لگا یو پکی نشتر ہے حاضر سے کو پکی نشتر ہے کنے وہاں نو سلور دی پوښوي او سلور صحیح کمی دی واحد مذکر غائب لکلی انصر واحد مؤنث غائب لکلی تنصر واحد متکلم لانصر اور جمع متکلم لکلی ننصر اور تین صيغوں کے آخر سے نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے وہ تین صيغے یہ ہے تثنیہ مذکر غائب لینصر جمع مذکر غائب لینصر تثنیہ مؤنث غائب لتنصر ایک صيغے کے آخر میں کچھ عمل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ مبنی ہے وہ صيغہ یہ ہے جمع مؤنث غائب لینصر فائدہ لام امر واو اور فا کے بعد لازماً سکون پڑا جاتا ہے جیسے ولیحکم اہل الانجیل اصل کی سنگو لیحکم فلیضحکوا قلیلا سنگو لیضحکوا اور جبکہ ثم کے بعد دونوں طرح پڑھنا جائے ثم لیقضوا تفثهم اور ثم لیقضوا تفثهم پوښو به معنی دا امر غائب معلوم طریقه وي ذکر لاله ها الګه پوښو به معنی خاجي وس مخ کی ګورا ما دا وګوره ما دا کتابونه من گئی ها دریم نمبر دی کنه دریم امر مجهول جوړو نو امر مجهول پدې کې حاضر او غائب نشته ده ځکه پدې کې ټولو بسرو کې با لام امر ولګو او په اخر کې به عمل وکړو او دا به موږ رسنه جوړو د مجهول د څنګه لکه ينصروا ينصران ينصرون تنصروا تنصران ينصرنا تنصروا تنصران تنصرون وذ گردان په خپل وایا لتنصر لتنصرا لتنصروا لينصر لا لينصر لينصرا لينصروا لتنصر لتنصرا لينصرنا لتنصر لتنصرا لتنصروا لتنصري لتنصرا لتنصرنا چې تا دا چاوي چې ما د امر مجهول گردان وکا تا دا چاوي چې ما ته څه گردان وکا دا امر مجهول نو بیا وسوسه ولا وایو او کته دا چې ما ته د امر غائب مجهول وکا نو بیا بس دا غائب هغه شپغو او د متکلم فسری وایو لکه موږ به زتا تاسو ما د امر غائب مجهول گردان صرف وکا ليضرب اذا ضرب يضربنا ضرب يضربنا سکه مجهول له ليضرب ليضربا ليضربوا لتضرب لتضربا ليضربنا ليضرب لنضرب یعنی د ټولو څنګه په شروع کې منګل امر مکسور ولګو په اخر کې خدا امر مجهول منګ د سره جوړ کو د مضارع مجهول نه پوښوي او چې زتا د ما د امر حاضر مجهول وایا نو امر حاضر مجهول دغه حاضر د سګي چې نه دغه مجهول کې او بری کې با کلام امر بولګي د مضارع غا لکه تنصروا تنصران تنصرون تنصرين تنصران تنصرنا ولګوا لتنصر لتنصرا لتنصروا لتنصري لتنصرا لتنصرنا پوښوي نه بس شپږ سګي لتنصر لتنصرا ليه ضربه زمونه امر حاضر مجهول وایا ناورا ما پزور وای بھائی دا امر حاضر مجهول گردان ليفتح لتفتح پدې پوښوي نو موږ ګوره درې گردان نو وې یو امر غائب معلوم وې امر غائب مجهول وې او امر حاضر مجهول وې طریقه د ټول یو شان دي دا پدې کې بل امر مکسور بلګاو باخره کې بسګاو عمل وکاو خو کله معلوم سګي به د معلوم نه جوړاو او دا مجهول سګي نه امر سره جوړاو نه مجهول نه جوړاو پوه شو به معنی الګا څنګه دا خبر راځي دغه خبره ماته یو کس خلاصو وای خلاصہ
چې لکه څنګه چل وکاو امر غایب معلوم موږ د سره جوړو په څه طریقې به جوړو امر حاضر مجهول به سره جوړو په څه طریقې به جوړو پس یو ملګری معلوم د مضارع دا غایب د معلوم څخه به جوړو علام امر مکسور اخره کې عمل څه مطلب ده حرکت او حرف علت او حرف علت بلې لګو هوګه چې نون جمع مؤنث پکې راغلو نه ابا نه لګو ٹھیک شو لا ٹھیک شو ماشاءالله کینا وذا امر حاضر مجهول له جوړول طریقه وای امر حاضر مجهول له جوړول طریقه ها ها ٹھیک شو واو د زوس په مې کنه ته د امر مجهول د جوړولو طریقه ما ته وخیا د امر مجهول د جوړولو حاضر غایب په بګین دی امر مجهول د جوړولو طریقه د امر مجهول کې بسوسه کې را دي او یو بلګر وای کنه څنګه به جوړو خاص و طریقه ها د مضارع د مجهول له څنګه به جوړو طریقه کار څه ده ټول څنګه به شروع کې با مکسور ولګو واخر کې عمل کو د اخر کې چې موږ عمل وکړو د سوسه غونه به حرکت لري شي خبرونه د پنځو مفرده خمسونه به حرکت لري شي او د وو څنګه ما او بدلو څنګه کې به عملو کله تا د اوسه مجاله کا ما ته ټول ملګری د امر مجهول گردان واروي د ضربه ز بابنا د درې صغیره ته وای سو جگہ شویں کتاب راوڑو ورتے وہ امر مجهول بنانے کا طریقہ امر مجهول کو فعل مضارع مجهول سے اس طرح بناتے ہیں کہ اس کی ابتدا میں لام امر مکسور جازم لگاتے ہیں بشروع کے لام امر مکسور جازم لگاؤ جس کی وجہ سے 5 صيغوں کے آخر میں نون سکون آتا ہے وہ 5 صيغے یہ ہے واحد مذکر غائب لیونسخر او واحد مؤنث غائب جیسے لتنصر واحد مذکر جیسے لتنصر واحد متکلم جیسے لانصر اور جمع متکلم جیسے لنصر 7 صيغوں کے آخر میں نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے وہ 7 صيغے یہ ہے تثنیہ مذکر غائب لینصر تثنیہ مؤنث غائب لتنصر تثنیہ مذکر لتنصر تثنیہ مؤنث لتنصر جمع مذکر غائب لینصروا اور جمع مذکر حاضر لتنصروا او واحد مؤنث حاضر لتنصری ٹھیک شو لا ہاں اور دوسری کو کہ آخر میں کچھ عمل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مبنی ہے وہ دوسری یہ ہے جمع مؤنث غائب او جمع مؤنث حاضر پدې باندې پوه شئ تاسو لکانو وس کتابونه من کې ما ته ګوره په مخه وس تاسو پدې باندې پوه شئ لکه دلته کې موږ دې کتاب کې د امر مجهول طریقه وخولا او موږ کته ته چاوي چې ما ته د امر مجهول وایو بیا ورته دا طریقه وي او کله دې چې د امر غایب مجهول وایي نو بیا به سوسه کوله خبره اته ولا او چې امر حاضر وایي نو بیا او طریقه د قرقه وس پدې کې موږ څه چل کوو من وسره نون تاکید لګاو سو سره لګاو نون تاکید ثقيله نو اقا طریقه کار ده چې الته موږ ویلو چې ټول لول به موږ ځان ته گردان ولیکو اول موږ څه ولیکو خو گردان موږ لګي د امر گردان ولیکو څه گردان ولیکو د امر گردان ولیکو وېما خبره سوا الته موږ ویلو د ټول به شروع کې با لام امر به لګاو کنه الته موږ ویلو چې لام تاکید مبتدا به لګاو دلته کې په خپل د امر په شروع کې لام امر مکسور شته نو لګولو ته ضرورت نشته لګول ته ضرورت دریم کار په خپل وای یاره نون عربي بل لیکو کم ځای کې نون عربي وو نون عربي بل لیکو په کم ځای کې نون ته او بیا په څلورم نمبر کار د ټول باخره کې بنون تاکید ثقيله ولګاو یعنی نون مشدد به ولګاو بیا به نون مخ کې با په مفردات خمسو کې په دې باندې بسوي ما فتحه به ما سبا ما او په نون باندې به کوم حرکت به ما کله نون مخ کې الف وو جو بنون باندې با زیر و ما او کنو په نو سبا فتحه به ما او په کوم دغه درونو نه راځي نو چل به سره کومه بس گردان به موږ سره تیاری وای ګوره لینصر دې سره جوړګه نو رما لینصرا لینصروا لتنصر لتنصرا لينصرنا
لانصر لننصر دا معنی څه څه وکړلې امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله ٹھیک شولا ها وس به میں امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله طریقہ کار دې ذکر نو ورده په امر مجهول ہے لينصر نه بس جوړ شي لينصروا لتنصر لينصرنا لأنصر لننصر ٹھیک شولا ها وسوه میں امر حاضر مجهول مؤکد معلوم تاکید ونون تاکید ثقيله ها امر لتنصر لتنصروا لتنصر لتنصري لتنصران لتنصرنا لئن خبس دغه شپږ سره شوي پوه شو مې معنی ها یعنی دغه طریقه کار دی چې د ټولو په اخره په لوړه کې بلامي تاکید مفتوحه لګو په اخره کې بنون تاکید ثقيله لګو نه عربي په لیکو څنګه کوم طریقه کار چې هغه جواب دی پوه شو مې معنی نو د امر حاضر مجهول وزدای ثقيله چې دغه نه جوړ کا منګه د غائب نوم جوړ کړل د حاضر نوم جوړ کړل حاضر مجهول نه نو درې سو کو منګوي کنه کتاب تو سو ګورې تاسو فعل امر کی جس صيغه میں تاکید کا معنی مطلوب ہوتا ہے میرا فعل امر بکم صيغه کی جو تاکید کا معنی مطلوب ہے اس کے آخر میں نون تاکید ثقيله لگاتے ہیں ذریعہ آخر کے بس لگاؤ تو یہ کتاب کے تاسو پینسل پین دین نو چیزر راوړ وای بیا نون تاکید ثقيله کا ماقبل 5 صيغوں میں مفتوح ہوتا ہے نون تاکید ثقيله ماقبل 5 صيغوں کی صحیح اب 5 صيغې نه پیژنم بھائی اے آسان ہوا ہے مفردات خمسہ ومفردات خمسہ واحد مذکر غائب جیسے لینصرنا ولینصرنا واحد مؤنث غائب لتنصرنا واحد مذکر حاضر انصرنا واحد مذکر حاضر اس میں مقام حاضر سے معنی دی ویلی آپ آخر کوئی واحد متکلم لانصرنا وجمع متکلم لننصرنا اور چیزوں میں نون ثقيله سے پہلے الف لگاتے ہیں وہ چیز یہ ہے تثنیہ مذکر غائب تثنیہ مؤنث غائب واحد تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر دوسروں کو میں واو مدہ کو اجتماع سکیں کی وجہ سے حذف کریں گے ما قبل کے ضمہ کو باقی رکھیں گے زڑی خبر نہیں کنا ہاں تاکہ یا معذوفہ پر دلالت کرے اور ایک سے یا واحد یا مدہ کو اجتماع سکیں کی وجہ سے حذف کریں گے ما قبل کے کسرہ کو باقی رکھیں گے تاکہ یا معذوفہ پر دلالت کرے وہ صیغہ یہ ہے واحد مؤنث جیسے انصرین جن چیزوں کو میں الف آتا ہے ان میں نون ثقيله مکسور ہوگا باقی 8 صيغوں میں نون ثقيله مفتوح ہوگا دا زړه خبره ده کنه ویلا زړه خبره ده کنه هغه پوه شو مې معنی ګوره ما تاسو ته په یو اوله کې مې راته ویل چې زه به تاسو ته طریقه کار وخم کنه چې هغه چلتا یو پیریز دکو نو د مرګ پورې خو دې چې موري ما دا خبر دې موري نه علم تعالی به کار درکې الله کې دې زکړه نه دا ورته سني چې الله کې تانه نه زکړه نو دلته کې ګوتله ترنګ ورکاو کرتا او ادا دې ما تاسو وې دغه به چل نه پويګم هغه پوه شئ قانون تاکید ثقيله او خفيفه کې تاسو فرق معلوم دی څه فرق دی قانون ثقيله کې تاکید ډیر وی قانون خفيفه کې تاکید کم وی نون تاکید ثقيله د 14 سے غو ناراضي او نون تاکید خفيفه نو اوس ګوره مالا گردان ناراضي کنه دا تاسو سے غو ناراضي پکم کې 40 لپای کې با ناراضي لکه اوس ګوره دا امر غائب معلوم کردان تا کومه نو دینه بتا سو خپل باندې اوس وای چیرې د خفيفه په تاسو سو راځي لینصرنا دا بس شي ناورما لینصران راځي بده ها لینصرنا ولی لینصرون نه دا په غایب کو په 15 څخه راځي لینصرن لتنصرن لننصرن هو شو بنه معنی سوچې کې راځي ګوره په غایب کې ټوټل سوچې کې دي په امر غائب کې اتا سوري اته دي شپږ د غائب ته دوه د سری خو په دې اتو کې درې سګې دي چې پای کې الف راځي درې سګې دي چې سبا کې راځي دوه د تسنیری ایو د جمع مؤنث تا دوه تسنیری ایو د جمع لاګې نه خفيفه سګې نه راځي نو چې د 15 اتو نه 15 کټ شي د نصوب پاتې شي درې نه باندې راځي 15 نه راځي لینصرن لتنصرن لننصرن 15 سی غواله واښو به معنی او اوس ما ته چوي چاله کا ما ته امر مجهول مؤکد بانون تاکید خفيفه وایا
امر مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفه امر مجهول نصوص کو ولا کرتا ما جوړو ما امر مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفه اتو والا سو والا یو څنګه به واحد مذکر غایبی دیمه با جمع مذکر غایبی دریمه با واحد مذکر واحد مؤنث غایب بیا واحد مؤنث واحد مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم ګوره وای دا ضربه تربونه ليضربن ليضربون لتضربن لتضربن لتضربون لاضربن هغه شان گردان دی هغه شان گردان دی د تاکید خفیفه والته بلا باندې فتحه وا او دلته بلا باندې سره کسره وہ شو بھی مانے ہاں یہ کتاب کو ہے وہ فعل امر مؤکد بانون تاکید خفیفہ بنانے کا طریقہ فعل امر کے جس صیغے میں تاکید کا معنی مطلوب ہوتا ہے اس کے آخر میں نون تاکید خفیفہ لگاتے ہیں آخر کے ویسا لگاؤ لیکن نون خفیفہ میں نون ثقیلہ کی بنسبت تاکید کم ہوتی ہے دا نون خفیفہ کے نون ثقیلہ پر نسبت میں تاکید کمی دا خبر تمخ کڑی دی کنا او یہ اس میں تثنیہ کی چاروں صیغے تثنیہ سلور سے گئے اور جو مؤنث حاضر و غائب کی دو صیغے نہیں آتے باقی 8 صیغوں میں نون خفیفہ کا ماقبل نون ثقیلہ کی طرح رہتا ہے یہ لگا پوش ہوئی میرے مانے پری پوش ہوئی وسرا شے امر حاضر معلوم تھا جا گورے تا د ویلو کنه چې دبا تا د امر قسمونه خیم کنه چې امر غائب معلوم برته ما امر حاضر معلوم برته ما امر حاضر مجهول برته امر غائب مجهول بهم کنه دا امر څو قسمونه سلور قسمونه او بیا د ثقيله او خفيفه چې تر وځي کنه ټوټل څو جوړيږي 12 نو دا درې تیوشول کنه درې لکه مثال نه تیوشول اوس امر حاضر معلوم نو ما تاسو ویلو دا امر حاضر معلوم د جوړول طریقه د نور نه جدا ده پوه شئ لکه موږ دای په شروع کې لام امر لګاو کنه دله بلام امر نه لګاو دله بلام امر ها بل خبر دا وره کنه چې دا امر حاضر څخه چې دا موږ د مضارع د کوم څه جوړو د مضارع حاضر څخه کومال نه راځي او کس په منډه باندې کلس دی وځي تجربو تجربانه تجربونه وای توای ما د فکر مکوا ها د نصرین سورونه وای بل وره ها وذ فتح يفتحون وای پاسه خاجي کله وش منګه کله د امر صيغه جوړو د امر حاضر کنا اولنې کار بداو کو چې علامت مضارع به حذف کوم اولنې کار بسو کوم علامت مضارع به حذف کوم علامت مضارع مال دین حذف کوم نو خو نه شمله به کته ویل شو جوړي وای ماته کوي کس ویل شي ها نشي ویل کنه نو زه به ګورم اول به علامت مضارع حذف کوم دا علامت مضارع نو ورستو به ګورم چې ساکن حرف پاتې لري که متحرک حرف پاتې لري که متحرک پاتې واغه له کوده پاسه ها وعلیکم السلام ورحمت الله نو بوښو به خبره باندې ها لاول موږ څه وکړو علامت مضارع باندې کو بیا موږ ګورو چیرې دلته کې اوس مذکر دا متحرک حرف پاتې لري او که ساکن حرف پاتې که متحرک حرف پاتې وکنه جو بیا په خپل ته پریدو بیا به ورسو په اخر کې عمل کوو لکه زه مې تعیدو سلام ما جو تعیدون از امر جوړو ما لاول به علامت مضارع حذف کوم نو رسو بیا متحرک حرف پاتې دی کنه جو بخپل به پیدم په اخر کې بس په عمل وکم اخر په عمل باندې نه پويګم یاره کا حرکت په لري کو کار فعلتو او قانون رابیو نو ردی تعیدون جزو امر جوړو ما نو تامه دې لري کړلا او په اخر کې به عمل وکم مطلب څه شي عید سبا شي عیدو الګ تقی د دې نه دوس امر جوړو ما علامت مضارع باندې کې په اخره کې به عمل وکې او سبا شي قرآن کې وقه مسیئات پوښوي هغه به دې باندې پوښوي وځ دا نو ولا لین د څه غل لین نو دا لین چې کو بګمان دی ورېدل چاته ها لین چې په کې دا نه لګي تلا یلی ولیا یلی نه بدل کو تلی سو بدل کې تلی سو بدل کې تا به حذف کو په اخر کې بار فلت لري کو سو بدل شي لی ادا لی چې نه نون دا کې خفيفه څه غدا لین هغه به خبره پوښوي دا چلول وځ دا کوي ورسو دا غیر سره وس کوله وس دا چلې لاول موږ څو کو علامت مضارع حذف کو بیا موږ ورستو ګورو دویم نمبر چې متحرک حرف پاتې دی که ساکن پاتې دی متحرک پاتې دی که څه پاتې دی که متحرک پاتې و نو صرف په اخره کې به عمل وکړو
اول په خپل ځای باندې پریدو او په اخره کې به عمل کو اخر د عمل نه پیژنم حرکت او حرکت بل لري کو قانون اعرابي او بل لري کو ٹھیک شو لا ها او کچرتا د حرکت ما لري کو او نه علامت مضارع معذف کو خورستو بیا ساکن او تم سره پاتې صاحب پاتې نو په شروع کې به حمزه وصلی راوړم صبر راوړم حمزه وصلی خو ته نه پیژنم بھائی چې دا کلمې په شروع کې راځي او د مابعد متحرکېدو د وجنه یا په مېز کې دراتلو د وجنه څه کېږي حذف کېږي حمزه وصلی به راوړم اوس د حمزه وصلی باندې به څه حرکت ویم حمزه وصلی باندې به څه حرکت ویم یعنی زبر به ویم که زیر به ویم که پیش به ویم نو دا خبره یاد وساتئ چې یا به زیر ویم یا به پیش ویم زبر په نه راځي یا به زیر ویم یا به څه ویم دا غیر لپاره به موږ دې کوو چې عین کلمې د وګورو څه د وګورو عین کلمه خو نه پیژنم چې دا وزن کولو په وخت کې د عین په مقابله کې راځي لکه د دې یسری بو چې وزن نه وباسم نو وته به دې سره وځي يفعل عین کلمه به کې صحیح را عین کلمه دلته مکسوره ده که مفتوحه ده که مضمومه ده فتنصرو کې عین کلمه مضمومه مفتوحه مکسوره فتفتحو کې عین کلمه کم یو ده او مکسوره ده که مفتوحه ده او څه شی ده تفتحو کې تا او مفتوحه ده فتضربو کې را او مکسوره ده را او سره مکسوره ده فيرزقو کې ذا او مضمومه ده پوه شئ فيشربو کې را او سره مفتوحه ده فيفتحو کې او مفتوحه ده فيكرمو کې را او سره نو موږ به عین کلمې ته وګورو که په عین کلمه باندې کسره وه په عین کلمه باندې جو حمزه وصلی به مکسور راوړو حمزه وصلی به او که په عین کلمه باندې فتحه وه نو هم حمزه وصلی مکسور راوړو هم حمزه وصلی سره راوړو خو کسری په عین کلمه باندې ضمه وه نو حمزه وصلی به سره راوړو لکه په تضربونه موږ امر جوړو نو څه به یم اضرب څه به یم حمزه وصلی به مکسور راوړم اضرب پوه شئ او د تنصرونه ویم نو عین کلمه مضمومه ده نو حمزه وصلی په شروع کې سره راوړم مضموم به راوړم فتفتحو کې عین کلمه سره مفتوحه ده نو حمزه وصلی به سره راوړم مفتوح راوړم پوه شئ په دې باندې پوه شئ نو الاول مې علامت مضارع لري کو الاول مې څه لري کو علامت مضارع بیا مې وکتلو چې هغه متحرک پاتې دی که ساکن پاتې دی نو که متحرک پاتې او په خپل حال به پریدو او که ساکن پاتې نو بیا به حمزه وصلی به راوړو په حمزه وصلی باندې به کم حرکت ویم د هغې برابر څه ته ګورم عین کلمې ته به ګورم که عین کلمه مضمومه وه نو حمزه وصلی به مضمومي او که عین کلمه مفتوح وه یا مکسور وه مکسور وه ټیک شوله نو تضربونه ګورې او په اخره کې به څه کوو عمل به کوو اخره کې عمل به صحیح نو دلته کې ګوره تضربونه تضربونه به څه جوړ شي اضرب د تضربان نه او د تضربون نه اضربو د تضربین نه اضربي د تضربان نه او د اضرب نه دا په خپل ځای پاتې شي تضرب نه په خپل ځای پاتې شي پوه شو مې باندې نو ګردان موږ څه شوې اضرب اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا پوه شوې فتح يفتحونه افتح افتحا افتحو افتحي افتحا افتحنا درزق يرزقنا ارزق ولي ارزق ارزقا ارزقو ارزقي ارزقا ارزقنا ٹھیک شو لا ها یلګه پوه شو مې معنی ها د نسخین سرونه انصر انصرا انصرو انصري وسره دې سره دا ثقيله کومه جو اضربن اضربان اضربن اضربن اضربان اضربنا خفيفه کومه اضربن اضربون اضربين درې څه اضربن اضربون اضربين ور په غایب کې پنځه تلې وي او د لوسلاړي نو مره د بچم وي وځ کتاب دا وای بیا خپل خبره کوم فعل امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ ویل دلا ها وای پانا دې خو راوړل بیک سټ ته بیا راشي
भाई हमजा अमर हाजिर मालूम को मुजारे हाजिर मालूम से इस तरह बनाते हैं। अमर हाजिर मालूम न मुजारे हाजिर मालूम न मंगते से जोड़ा हो कहता अलामत मुजारे को हज़फ करने के बाद देखेंगे चिता मंगा अलामत मुजारे हज़फ कर बिया बुरु सुगूर बा कि इसके बाद वाला हर्फ साकिन है या मुतहरिक हो। अगर साकिन हो तो मुजारे के आयन कलमा को देखेंगे का साकिन नुसत बगुरू। अगर मजमूम हो तो शुरू में हमजा वस्ती मजमूम लगाएंगे कदा आयन कलमा मजमूम हुआ जो शुरू के हमजा वस्ती मजमूम लगाऊं पोश हुई। और मकसूर या मफतू हो तो हम दोस्ती मकसूर लगाएंगे और एक सीगे के आखिर में सुकून आएगा। वो सीगा ये है वाहिद मुज़क्कर हाजिर जैसे तंसुर से उनसुर तजरबु से इजरब तजमाउ से इस्मा। अगर ता के बाद वाला हर्फ मुतारिक हो तो हम दोस्ती नहीं लगाएंगे और एक सीगे के आखिर में सुकून आएगा जैसे तुसर्रिफ से सर्रिफ। जबकि चार सीगों के आखिर में हमेशा नून अरबी नहीं आएगा। वो चार सीगे ये है तस्निया मुज़क्कर हाजिर जैसे तंसुरानी से उनसुरा तस्निया मुअन्नस हाजिर जैसे तंसुरानी से उनसुरा जब मुज़क्कर हाजिर उनसुरु और वाहिद तंसुरी से उनसुरी। और एक सीगे के आखिर में कुछ अमल नहीं होगा इसलिए कि वो मबनी है। वो सीगा ये है जब मुअन्नस हाजिर जैसे तंसुरना और जब मुअन्नस हाजिर जैसे उनसुरना एला का पोश पे माने हाँ वसमा तो ओके دا خو ته طریقه کار زده کوم وس راشي زما خبر الله موږ به داسې کوو چې لاول به موږ د امر حاضر معلوم ګرځان وایو چې ما ته څوک وایي چې هلکه امر حاضر معلوم وایه نه دا مطلب بدایي که دا به موږ ته نوره خبره وکړه نو ښه که داسې موږ ته وایي چې صرف امر حاضر معلوم ساده ووایه بیا به د صرف شپږ صیغو والا دی که دا ونه وي که نه نو دا مطلب دا دی چې هلکه ما ته امر حاضر معلوم لاول ساده ووایه بیا پکې ثقیله ولګوه بیا پکې خفیفه ولګوه امر غایب معلوم ووایه خو لاول ساده ووایه بیا پکې ثقيله کا بیا پکې سکا خفيفه کا امر حاضر مجهول وایا لاول ساده وایا بیا ثقيله وایا بیا خفيفه وایا امر حاضر مجهول وایا غائب مجهول وایا اول ساده وایا بیا ثقيله وایا بیا سو وایا نو النصر مصدر ده النصر مصدر ده کنه د دې نو د امر حاضر معلوم گردان وېما هم باندې راځي کته ضروري تاسو یو کس پاسه ها انصر انصرا انصرو انصري انصرا انصرنا وس په خپل ثقيله کو بانون تاکي ثقيله انصرنا انصرن انصران انصرن انصرن انصران انصرنان ها وس وای بانون تاکي خفيفه بانون تاکي خفيفه انصرن 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 انصرين بس انصرن انصرن انصرين ٹھیک شو ها کینا وځه میں امر حاضر مجهول مؤکد بالام تاکید ونون امر حاضر مجهول ساده خفيفه او ثقيله وای هو ثقيله کا بانون تاکید سزا نه پخپل وای امر غائب معلوم لاول وای امر حاضر مجهول بیا بانون تاکید ثقيله ها بانون تاکید خفيفه ٹھیک شو نه یعنی من با د امر د درې وانه ګرځاونونه دا یو ځای ټچ کوم صحیح شو نه ها وځوي ما امر غائب معلوم ما ته وای امر غائب معلوم امر غائب معلوم ها امر غائب معلوم وای کنه پرې کو څه تا نشته لیزرب لاول نه څنګه لینصر لاول نه څنګه ځه ها لانصر لننصر اتسګی دا شوي لینصر 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 لتنصر لتنصر لینصرنا لانصر لننصر وثقلك لتنصراني لينصرناني لانصرنا لننصرنا ٹھیک شو لا ها لينصرن لينصراني لينصرنا لتنصرون لتنصراني لينصرناني لانصرنا لننصرنا وس خفيفك نا ده خفيفه لينصرن لينصرن لتنصرن لانصرن لننصرن دقه وس خفيفك امر غائب مجهول خفيفه امر غائب مجهول خفيفه نه کنه خفيفه لاول سره لينصر ها ٹھیک છે ٹھیک شو او بس بانون داګه دي ثقيله ها خفيفه ها لیتون سوران اله کدا تو بده چلول باندې پوښوي نو څګوره منګه د امر په اصل کې سلور ګرځاو نه منګه کو سو ګرځاو نه خو سلور وکاو لاول به ساده کو بیا به ثقيله کو بیا به خفيفه کو وزه ضربه يضربونه تاسو پاسې کنه شوی د ضربه يضربونه بل ملګری زر
ٹھیک شو ماشاءالله امر حاضر مجهول وشوا لولنی څنګه لتزرب ځکه لتزرب لتزربو لتزربنا ټیک شو وس ثقيله کا لتزربن لتزربان لتزربن لتزربن لتزربان لتزربنان لتزربن لتزربون لتزربن 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 هلکه پوه شو بلی باندې ها وس امر غائب معلوم ليضرب يضرب ليضربان يضربون لتضرب لتضربان يضربن يضرب يضرب ها ليضربن ليضربان ليضربون لتضربن لتضربان ليضربنان ليضربن ليضربن ها ليضربن ليضربون لتضربن راوله کتابونه ها امر غائب مجهول ليضرب ليضرب پاسه ها ها اله کته ته دې چلول باندې پوښ یارانو ها ګران دی ها آسان دی ها وزه دا 23 نمبر صفحه باندې زما سره کتاب دی وې مندرجه المصادر سے فعل امر کی تمام صرفی کبیره پڑھے تو ټول وای اطلبو نظر در پاسه شابه ہے لاول دی امر حاضر معلوم ہے بیا دی امر حاضر مجهول ہے بل ملګری نوې نه په پاسه شابه ها لاول نه څنګه اطلب امر حاضر معلوم اطلب شابه نرارو پاسه اطلب اطلب نانه دا به کوي کنه قانون داګری ثقيله بیا جبل شروع کوي قانون داګری خفيفه ٹھیک شو و چې تاسو سره در پاسې دي دومره بل کور کار کمیږي ګوره چې نه پاسې نو بیا په کور کې دا ټول لیکي وزر دروای ها اطلبو بیا بل وای فعل امر حاضر مجهول ها ماشاءالله لتطلبون ٹھیک شو ماشاءالله ها ویسے امر غائب معلوم تھی ہوا ہے شابه امر غائب معلوم لیطلب پاسه لیطلب پاسه کنه ولې پاسه شابه کګرانی نو ماته وای کاسانی نو ورته پاسه ها د دې ټولو خلاصو ما ګوره دغه خلاصي وایا د امر حاضر معلوم د جوړولو طریقه ګوره د ټول سبق اسانه خلاصه را راغنه چې د امر حاضر معلوم د جوړولو طریقه جدا ده د امر غائب کا معلوم او کا مجهولی کا حاضر مجهولی د دې درېون طریقه جدا ده د امر غائب معلوم مجهول او د امر حاضر مجهول د جوړول طریقه دا چې د ټولو صيغو په شروع کې با لام امر مکسور ولګو په اخر کې به عمل وکړو په اخر کې عمل دار چې کا علامت متداغو حرکت او حرکت بل لري کو حرف علت بل لري کو حرف علت لا اوس پدې کې نه دی راغلی حرف علت به ورسو بناقصو کې راځي دا اوس تاسو هم لکه تدعواني نو ادعونا الله بیا دا راځي کا حرکت او حرکت بل لري کو حرف علت بل لري کو نو نه راوي بل لري کو ٹھیک شو او دا خبر آیات ساتي چې ال دغه چیزو ته غایب شي وي مونږ دا به غایب نه جوړو ما چې دا حاضر وي ما دا حاضر نه جوړو ما چې معلوم نه معلوم نه جوړو ما چې مجهول نه مجهول نه جوړو او دا امر حاضر معلوم جوړول طریقه دا چې دا به علامت مضارع حذف کما د دې په بیا به ورستو ګورم چې متحرک حرف پاتې کا ساکن پاتې کا متحرک پاتې او په خپل حال به پاتې کو او کا ساکن نو په شروع کې به هم دوستی لګو په هم دوستی باندې به کوم راغت معین کلمې ته وګورم عین کلمه کا مضموم او هم دوستی به مضمومي عین کلمه مفتوح یا مکسور او هم دوستی به مکسور وي پوه شئ او په اخر کې به عمل کو په اخر کې عمل دار چې موږ به دغه حرکت بل لري کو او کا حرف علت بل لري کو قانون عربي بل لري کو پوه شئ دا ساده طریقه شولا انون داګه دي ثقيله دا هغه طریقه ده چې په شروع کې بل امر خاصم لګي دلره نون عربي به لري کو نون داګه دي ثقيله به لګاو بیا به مفرد خمسو کې بل نون مخ زبر راولو
او پرې کې کوم ځای کې چې نون نمک الف نشته لري هغه نون باندې بزبري او نون مشدد باندې په کوم ځای کې چې الف په نون باندې بزيري په نون مشدد باندې بزيري کوم ځای کې درې نون راغلي لکه به نون په منځ کې با الف لري کو و مد راغلي به لري کو پوه شئ به باندې او چې د خفيفه صيغه نو خفيفه کته ساده جوړه د ټولو نه بجما باندې 14 نه اته راځي هغه طریقه کار دی چې په کوم الف ته راغی نه ناراضي او چې ته د حاضر خفيفه جدا کې او د غائب خفيفه جدا کې نو د حاضر شپږ صيغې دي کنه د حاضر څو صيغې دي نو په دې کې درې صيغې دي چې پای په منځ کې په الف راځي او په دریو الف نه راځي نو خفيفه په دریو څخه نه راځي د امر غائب او د حاضر او چې غائبي نو غائب ټوټل څو صيغې دي اته صيغې دي شپږ د غائب دي او دوه د سری د متکلم په دې کې په 500 څخه الف نه راځي او په دریو الف راځي نو 15 بدلوي پوه شو به باندې ها دا ورته دي وس دا وې د دویم نمبر دا کې چې الحرب مصدر سی فعل امر حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله گردانوں کا امر حاضر مجهول احرب ثقيله کا احربن وای کنه احربن احربان احربن احربین احربان احربنان القتل سی فعل امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ امر غائب معلوم ندا صحیح لیقتلن لتقتلن لاقتلن سوزی کی برادی پنځه السکوت سی فعل امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله ليسكتن لتسكتن لأسكتن الطلب فعل امر حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفہ درې څه وایا الطلب نبا امر څنګه راځي امر حاضر معلوم اطلب مجهول خفیفہ کا لتطلبن درې څه القعود فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله اقعدن اقعدان اقعدنان الګه پوهیږي کنه ها بیا الكتابه السقوط سے الحشر سے فعل امر غائب مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفہ لیوشرن الګه پوه شو به معنی دا لپاسه کړنه نه دی فعل امر کې تمام صرف کبیره پڑھے درینه بدری خپل خوغول کینو درې به خپل خوغول کوي پوه شو به معنی حاجی څنګه شپږو ډیر شي دی راځي مړه ډیر شي دی راځي چې یو نه 12 راځي نو 3 وای په 3 کوله زرا ور کنو 36 پر راځي نو ها 36 ګرځاو نه بری گئی